په ورځ د قیامت په الله پاک جل شانه هر امت باندې خپل خپل پیغمبر دا گواه کوي. پیغمبر براشي الله رب العزت په تپوسو کی تا د قوم ته تبلیغ کړي او الله ما د قوم ته تبلیغ کړي دي. مثال نوح علیه السلام براوري، نوح علیه السلام نه الله رب العزت تپوسو کی تا د خپل قوم ته تبلیغ کړي مې الله پاکه دی به دا پیغمبر به گواو کی چې پلان کو کسانو خبره منلې و د نورو نه منلې. اقوم به الله رو غواړي نو کوم به وشي الله پاک ته موږ تبلیغ نه دی کړی. نو الله پاک جل شانه ته حضرت نوح علیه السلام او عرض کی چې الله پاک ما سره گواهان شته دي. نو د نبی علیه السلام امت پراوي. نو دا امت په حضرت نوح علیه السلام په صداقت باندې گواهی ورګي چې نوح علیه السلام رښتیا وو. نو خلق کو اعتراض وکي چې نبی علیه السلام د امت خو په هغه دور کې نو دی ته الله وی ته هغه وخت نه وای. نو دی ورته وی چې الله پاک مونږ غو استاد قرآن مونږ ته بیان کړی دي او استاد پیغمبر مونږ ته بیان کړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې گواهی وکي چې زما د امت ټیک وي. دی ته الله پاک ته قرآن کې ویلو چې نوح نحنیم سو کاله چې کوم دې تبلیغ کړی او ما ورته چې کوم دې فرمایي. نو نبی علیہ السلام په خپل امت باندې گواهی وکي. نو دا معنا د آیات چې فکیف سحال بوي اذا جئنا هر کله چې مونږ راولو من کل امت د هر امتنا بشهید گوا وجئنا او مونږ راولو بکتالرا علی هؤلاء په دې خلکو باندې شهیدن گوا. او دا مطلب راځي چې هر پیغمبر په خپل قوم باندې گواهی کوي د خپل امت نیکان باغی به د نیکه گواهی وکړي چې دین نیکی کړی دا او د خپل امت بدان داغي د بدای گواهی وکړي چې دی بدی کړی دا. دکشن رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت گواهی کوي. نو په دې کې چې کوم خلکو شرک او دغه کړي د کفر کړي دي باغی هم نبی علیه السلام گواهی کوي چې دا خلک مشرکانو دي تما قسمه معجزې پیش کړي وي خودی زما خبره نو منل الله پاک دی شرک کې او کفر کې مبتلا و دغه نه توبه نه استری لہذا د خلکو ته عذاب ور. نو دا هم په خپل امت په نبی علیه السلام گواهی کی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای چې نبی علیه السلام ما ته فرمایل چې ما ته قرآن ووروا. وی ما ورته وی چې الله پیغمبر قرآن هو پتا سو باندې نازل لې زب څنګه تاسو ته قرآن وورو. وی نبی علیه السلام فرمایل چې زما زړه غواړي. نو ما ورته سوره نساء تلاوت شروع کو خو جهر کله سدي زه تر ورسم چې فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې عبد الله بن مسعود بس ما بس کړل او ما چې کله نبی علیه السلام ته پورته وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکونو اوخ کرا روانه جړل. نو تفسیر روح المانی لیکلی دی چې د شاهد دا حال دی چې هغه گواهی ورکون کې دی چې داغه دا حال دی چې د سترګو مبارکونه اوخ کې بهیږي. نو چې کوم مشهود علی د پچا باندې بچ نبی علیه السلام گواهی کوي د هغه خلکو په ورځ د قیامت باندې صحال ډېر خطرناک حالت دی. الله پاک دې مونږ تاسو بچ کړي دین چې نبی اسلام گواهی وکړي چې دې کس ګناه کړی دی د زما سنت پرېخي دي د دین کې چې کوم دی بدعات چې کوم دی شروع کړي دي د ګناهونه کړي دي نو په هغه ورځ به بیا دغه کس ته هلاکت روزي دی بیا نشي بچ کېدلی. فكيف پس حال بوي اذا جئنا هر کله چې مونږ راولو من كل امه د هر امتنا بشهید یو گوا د هر امت پیغمبر دغه مخه ته هغه به کوم د خپل امت پر نیکو او بدو اعمال باندې گواوي. وجئنا مونږ راولو بکا تعالی رای پاک حبیبا علی هؤلاء په دې خلکو باندې شهیدن گوا. یوم الدین په هغه ورځ باندې یود الذین بغواړي کسان کفرو چې کفر کړی دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړی دا د رسول لو تسوا کاش چې برابر شوي بهم الارض په دوی باندې زمکا ولا یکتمون الله او دوی به نه پټي د الله نه حدیثه اس خبره. نو دا د قیامت او هولناک منظر د آیات کې بیان شو چې په دغه ورځ باندې به دا کافران او مشرکان وي چې کاش د ازمکه چې کوم دی اوښلې دی مونږ پکې نن وتی مونږ د دې ازمکې سره پیوس شوې خو چې مونږ د قیامت تر ورځې د رسوایۍ او د ذلت نه بچ شو.
یومئذ په هغه ورځ باندې یعنې د قیامت په ورځ باندې یود الذین بغواړي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وعصوا الرسول او د رسول نافرمانی کړې ده دی به څه وي لو تسوا کاش چې برابر شوي بهم الارض په دوی باندې ځمکه دا خلک وایي چې ځمکه زموږ سره برابر شوي بالکل موږ د ځمکه کې ننوتې د ځمکې سره پیوست شوي خو چې د قیامت تر ورځې دا سختي او د دې دا رسوي دا چې کوم دی موږ وینو ځکه په هغه ورځ چې کوم ښکرور څاروی دی بې ښکرو څاروي وال دی الله به هغه له چې کوم دی ښکرې ورکړي او دغه نه بدله والي څاروي هم په دغه ورځ باندې یو بل نه بدله والي بیا به هغې خوري شي په دغه ټایم کې به چې کوم دی کافران وي افسوس به وکړي چې کاش مونږ هم دغه شانتې خبرې شوي دی څاروو په شانتې خو د انسان دپاره خو بیا خبرې کېدل نشته نو دوی په دغه ورځ باندې افسوس وکړي یومئذ په هغه ورځ باندې یود الذین بغواړي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وعصوا الرسول او نافرمانی کړې ده د رسول لو تسوا کاش چې برابر شوي بهم الارض په دوی باندې ځمکه ولا یکتمون او دوی به نه پټوي دا کافران به نه پټوي الله د الله نه حدیثه څه خبره او بعضې آیاتونو کې الله پاک په قرآن کې بل ځای کې فرمایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین دا مشرکان وایي چې الله زمونږ د ستا په ذات باندې قسم وي زمونږ د ستا په ذات باندې قسم وي چې مونږ شرک نه دی کړی مونږ د شرک کوونکو نه او دلته الله فرمایي چې ولا یکتمون دا کافران به نه پټوي الله د الله نه حدیثه څه خبره یو ځای کې فرمایي الله فرمایي چې دا کافران به د الله نه خبره نه پټي چې ګړي هغه به صفا صفا وایي او بل آیات کې والله ربنا ما كنا مشرکین دې کې الله فرمایي چې دا مشرکان وایي چې زمونږ د ستا په رب باندې ستا په ذات باندې قسم الله پاکه چې مونږ شرک نه دی کړی نو هلته کې خو به دوی د خپل شرک پټي نو دا تپوس د ابن عباس رضی الله عنه نه چا وکړو چې دا قرآن په آیاتونو کې ظاهر تضاد ښکاري ظاهر کې دا دوه آیاتونو د یو بل متضاد ښکاري نو دا څنګه چل دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایل چې ړومبې چې دا خلک کافران څنګه لړ شي که نه قیامت په ورځ باندې نو دی چې وګوري نو دی په زړه کې خو به دا خبره مضبوطه شي چې الله پاک هغه سړی نه معاف کوي چې چا کفر او شرک کړی دی ایمان ورسره نشته دی به جنت ته ځي دی به جهنم ته ځي خو چې کوم ایماندار دي چې شرک نه دی کړی کفر یې نه دی کړی مسلمانان دي دی به جنت ته ځي دی به ړومبې انکار وکړي چې والله ربنا ما كنا مشرکین الله زمونږ ستا په ذات باندې قسم مونږ شرک نه دی کړی الله به وفرمایي په دې خوله باندې ولا مخر ولګوئ په خوله یې مخر ولګي چې په کم کم اندام باندې کم کم ګناه کړي دي په خپله به ګناهونه چې کوم دی شروع کړي اخره کې چې دی پوه شي چې اوس خو بله چاره نشته دی په خپله به اقرار وکړي چې الله مونږ شرک کړی دی بیا به یو خبره دی نه پس دی نه پټي لومبۍ کې خو به انکار کوي خو چې کله الله والا په جواب باندې مخر ولګي اندامونه چې کوم دی خبرې شروع کړي اندامونه وي چې دا ګناه کړی دی د هغې نه بس په دې په خپله جواب باندې هم اقرار وکړي نو دی په دغه ټایم کې بیا د الله نه بله خبره نشي پټولی